د حضرت نوح علیہ السلام واقعہ الله تبارک وتعالى ذکر فرمایي. نوح علیہ السلام خپل قوم ته تشریف وروړو چې قوم په شرک کې او په کفر کې مبتلا و، بت پرستۍ کې، او دا وړومبي هغه قوم چې په شرک کې مبتلا شو د حضرت آدم علیه السلام نه بعد شرک نو. په دې قوم کې د شرک دا مسله دا راوچته شوه. حضرت نوح علیه السلام 9.5 کاله په دوی کې دعوت وچلو، د شرک او د کفر نه د ګمراهۍ نه یې منې کو، او دا ورته وفرمایل چې زه د الله تبارک وتعالی طرف نه تاسو دپاره یرونکی راغلی یم، د یو الله نه سوا د بل چا عبادت مه کوئ، زه په تاسو باندې د هغې درد ورکوونکي د عذاب نه یریږم. د قوم د طرف نه چې کوم جواب دی هغه په دې آیت مبارکه کې ذکر دی. د قوم چې کوم سردارانو مشرانو هغې ورته 4 اعتراضات نوح علیه السلام باندې هغوی وکړو. وړومبي دا ورته وي چې ته زمونږ په شانتې انسان یې، څه تا ته انفرادي حیثیت حاصل نه دی چې د ملایکو نه وي، فرشته وي، ته هم زمونږ په شانتې انسان یې. او دویم دا چې ستا چې کوم پیروکار دی دا هم نعوذ بالله رذیل خلک دی، او په معاشره کې د هغوی حیثیت نشته دی، صاحب الرای نه دی. او دریم دا تا ته په موږ باندې څه فضیلت حاصل نه دی، نه څه بادشاهي، نه وزیري، نه څه بل داسې حیثیت والا کس په موږ کې چې تا ته په موږ باندې فضیلت حاصل دی، بلکې یو عام کس په موږ کې. او څلورم دا چې زموږ د ګمان مطابق نعوذ بالله ته دروغجن یې. دا 4 خبرې د قوم د سربراهانو او د قوم چې کوم ذمه دارو هغوی طرف نه نوح علیه السلام ته وشو. الله تبارک وتعالی دا ذکر کوي چې بعینه دقه شانتي کفار مکه، مشرکین مکه، هغوی نبی علیه السلام ته او حضرات صحابه کرامو په حوالې سره دغه شانتي اعتراضات هغوی کړي. څرنګه چې د نوح علیه السلام د قوم دا خبره وه، فقال الملأ الذین، پس ویل سردارانو هغه کسانو چې کافرانو، من قومه د قومنا، ما نراک نوی نو مونږ تا لره الا بشرا مثلنا، مگر انسان پشان زمونږه، وما نراک اتبعک، او نوی نو مونږه هغه کسان چې پیروي کړې دستا، الا الذین، سوا د هغو خلقونه هم اراذلنا چې هغه ذلیل دی په مونږ کې، بادی الرأی، په سرسري رای سره، وما نرى لكم علينا، او موږ نو وینو تاسو دپاره په خپل ځان باندې من فضل څه فضیلت، بل نظنکم کاذبین، بلکې مونږ خیال کو په تاسو باندې د دروغجن. نو سردارانو د نوح علیه السلام د قوم وړومبي دا اعتراض وکړو چې ته ما نراک الا بشرا مثلنا، موږ نه وینو تا لره مګر زموږ په شانتې انسان یې. نبي علیه السلام ته هم کفار مکه دا ویلو چې ما لهذا الرسول یأکلون الطعام ويمشون في الاسواق، دا څنګه پیغمبر دی نعوذ بالله چې دی خوراک څښاک هم کوي او په بازار کې هم ګرځي، او دا خو زموږ په شانتې انسان دی، عام انسان دی زموږ په شانتې. حالانکه دی جاهلانو ته پته نه و چې دا ستاسو په شانتې انسان دی، تاسو بشر یې، دا افضل البشر دی، تاسو بشر یې، دا اکمل البشر دی، تاسو بشر یې، دی اکرم البشر دی، تاسو بشر یې، دا د ټول بشر د بشریت اعلی مرتبه باندې فایز دی. افضل البشر دی، اکمل البشر دی، اکرم البشر دی، اجمل البشر دی، احسن البشر دی. د ټول د بشریت چې کوم حسن و جمال او د ټول انبیاء کرامو چې کوم هغه خصوصیات او صفات هغه ټول په دې کې جمع دی. دا داسې بشر نه دی چې ستاسو په شانتې بشر دی. نو به هر حال دا بشریت دا ځان ته یو ډېر اوچت مقام دی، او ملائکو باندې او په جناتو باندې په ټولو باندې حضرت انسان ته الله تبارک وتعالی یو خاص فضیلت ورکړی دی. هغه دا چې مسجود ملائکه دی، دا د انسان فضیلت دی چې انسان مسجود ملائکه دی. نو دی وی چې ما نراک الا بشرا مثلنا، مونږ نه یو تعالی مگر ته زموږ په شانتې انسان یې. او دویم اعتراض، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، ستا پیروکار هغه کسان دي چې کوم په مونږ کې ډېر کمزوري خلک دي. نبي علیه السلام ته هم مشرکینو د صحابه کرامو په حوالې سره دا خبره وکړه چې دا د ځان نه لرې که مونږ به در سره کېنو، ستا به وورو. نبی علیه السلام ته ډېر دغه سره وویل چې مونږ به تا دعوت وورو، کې به در سره خو دا چې کوم فقرا دي، سلمان فارسي دی، بلال حبشي دی، ابو ذر غفاري دی، صهیب رومي دی، یو ځای نه بل ځای نه راغلی دی، ټول مسافر دی رضی الله عنهم. دا د ځان نه لرې که دا فقرا او درویشان او مسکینان
مونږ تاسو سره کینو، دا زمونږ د سټیټس خلک نه دي چې مونږ دوی سره کینو، نعوذ بالله. الله رب کائنات فرمایل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. زما محبوب پیغمبر دا چې کوم عشاق دي، دا ستا کوم خدام دي، دا چې کوم صحابه کرام دي، د کوم لپاره ما ایمان خوښ کړی دی، د دې زړونو ته ما نه ایستلی دی او چاته ما د هدایت توفیق ورکړی دی او ما ستا دپاره چې کوم دی منتخب کړی دی. ان الله اختارني واختار لي اصحابي. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله رب کائنات په ټولو پیغمبرانو کې مقام نبوت او ختم نبوت او رسالت دپاره زما انتخاب وکړو، ما دپاره زما د صحابو انتخاب وکړو. نو څرنګه چې انبیاء کرام منتخب وي، دغه شان صحابه کرام هم منتخب وي. هر کس او ناکس صحابي نشي کېدی. الله رب کائنات فرمایي چې والزمهم کلمة التقوى. دي صحابه کرام سره ما تقوا لازم کړی دی. وکانوا احق بها واهلها. دوی د دې تقوا حقدارو ځکه چې دوی قرباني وي. او الله رب کائنات فرمایي زما محبوب پیغمبر ولا تعد عيناك عنهم. دغه فقراء او مساکین او محتاج کوم د اسلام عشاق دي، دوی نه خپل سترګې ماړوه. دا سرداران او دا مشرکین مکه دوی طرف ته توجه مکوه، بلکې دغه خلکو سره کې نه پاسه چې سحر او بګا دوی د الله په یاد کې لګیا دي. نو دغه شان نوح علیه السلام ته ویلو وما نرى كتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي. کمزوري رای والا فقراء او مساکین خلک تاسو سره ناست دي. هرقل بادشاہ ته چې کله شاه روم هرقل د نبی اسلام خط مبارک ورته ورسېدو، نو هغې هلته چې کوم عرب وغیره وغوښتلو تپوس یې ورنه وکړو چې کوم کس په تاسو کې د نبوت دعوا کړې ده، د ده پیروکاران څوک دي؟ هغه ورته وایي چې د پیروکاران ټول هغه فقراء او مساکین او مهاجرین دغه خلک دي. نو هرقل بادشاہ وایي دا نښه د نبوت دی، د حقیقي پیغمبر نښه دا ده چې کله هم یو پیغمبر دنیا ته راغلی دی نو لوی لوی سرداران او لوی لوی خلکو دغه مخالفت کړی دی، د معاشري فقراء او مساکین او مهاجرینو کمزورو خلکو د پیغمبر مرسته او ملګرتیا کړې ده. الله تبارک وتعالی د هغوی نه کار اخیستی دی. نو فرمایي وما نرى لكم علينا من فضل. ستا ته په موږ باندې خاص فضیلت حاصل نه دی. مشرکین مکه هم دقسې ویلو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. د مکې او د طائف په سردارانو کې په یو سردار باندې ولې نازل نه شو؟ نعوذ بالله. دا قرآن مجید موږ منلی وی بل نظنکم کاذبین، بلکې موږ په تا باندې ګمان کوو د دروغجن. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب